موسی علیہ السلام الله ته وی اے الله وی چې ته کله راځي نو ما ته به پته څنګه لګي او چې کله ته ناراضه شي نو څنګه به راته پته لګي اے موسی و چې کله زه راضي شم نو په وخت به د باندې بارانونه کومه کم ټایم کې چې ستاسو ضرورت باران ته هغه ټایم کې به په تاسو باندې بارانونه ورومه او ای الله چې کله ناراضه شي نو چې په کم ټایم کې ستاسو ضرورتي په هغه ټایم کې به د باندې بارانونه نه کومه ستاسو به ضرورتي خو زه به د باندې موسم نه یخومه ستاسو بوټي او ستاسو فصلونو ته به ډېر ضرورتي د اوبو خو زه به نه کومه دا کم خلک چې په دې دشتو بیابان کې دا کم کسان دي دا مونځ کوي دی چې د استسقا مونځ وایي جناب دا چې به کله بارانونه کم شو نو دا عمل به کېدو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم عمر رضی الله تعالی عنه خو ما ورته څوک ذمہوار ګڼو تاسو ته پته ده الله بندګانو مونږ ما ورته خو پټرولو او د ګرانۍ اغوستو یو خو هسې نه نعوذ بالله الله دې یو ځای ته تللی وما بله ورځو او اوبه کمې شوي دي لاندې تللي دي اوبه لاندې تلي کویانو کې اوبه ختمې شوې الله اکبر کبیر چېرته به دې قهر وانه د الله هسې نه چې اوبه راپسې لاندې نه بندې کي نن خو ما ورته زه د یقیني خبره کوم یو وایي پلانې به راځي حالات په سیټ کېږي بل وایي دا بل به راځي حالات په سیټ کېږي زه دې سود کومه او زما حالات تی سیټ شي نن به زما په بازارونو کې څومره سودي نظام روان یم څومره سود به ما کړی الله اکبر کبیره ولې د دې به نحوست نه ته راته ووایه ولې د ملاوټ باندې الله قوم تباه کړی باقاعده قومونه پې تباه کړي به دې ګناهونو باندې په ملاوټ باندې الله قوم تباه کړی نه دی په ما باندې به الله داسې حکمران راولي زما به خیال ساتي او د ارزاني به راشي دا ټول د الله عذابونه دي نن به څومره ملاوټونه شوي تاسو راته ووایه مړه نن به څومره 2 نمبر سیزه په 1 نمبر خر شوي او قرآنونه او قسمونه به ما مسلمان خوړلي ولې د دې ګناهونو به نحوست نه نن به څومره په تله کې کمی شوي الله اکبر کبیره ولې په دې الله قومونه تباه کړي نه دي تاسو راته ووایه زما په تله کې کمی دی څو ورځې مخکې هم یو ځای کې تله کیس پې رالی او چې کله یې تله وکته نو غالبا سکم کیلو فرق و پکې دا یې څومره پیسې ووالې نو د دې به نحوست نه نن به څومره زما په بازار کې دا تله 2 نمبر استعمال شوي نن به څومره زما په بازار کې 2 نمبر سیز په 1 نمبر خرڅ شوي الله اکبر کبیره نو ولې د دې به ترت وایي د دې به نحوست نه زما د زناګانو به نحوست نه د الله رسول زناګانې افتونه ولې د عذابونه ولې راځي اے عایشې کله چې زناګانې عام شي عذابونه به راځي ته راته ووایه څومره بې پردګۍ دي نن په بازارونو کې زمونږ ستاسو حالت کم خوا روان دي تاسو ته پته ده که نه اوې دې حکومتونو زما استان خپل ګناهونه ټول لرې کړي دي الله اکبر کبیره سیلۍ راشي او دومره دوړې موړې راشي او باران هېڅ ونه شي الله اکبر کبیره ګرمي ده ګیس لوډ شیډینګ پوره دنیا یو قسم له معاشي لحاظ سره پریشانه ده او کو نه ده قسم دې دا خو راسره ګوره الله ډېره ګزاره کوي ښه هغه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د دعا کو د لوط علیه السلام په قوم باندې 15 عذابونه راغلي دي او په کومو ګناهونو په سبب چې الله دا نوح علیه السلام قوم تباه کړی که نه نو الله دومره راکشته چې څه درته ووایم الله اکبر کبیره فخر پې کو فخر په ګناه باندې فخر کو اوې الله اکبر کبیره کم چې دا لواتت دی دا څومره سیوا شوی دی قسم دی خلک پې فخر کوي لکه د مرسډیز ګاډی هر یو کس نیولی دی زما یو ماشوم زوی دی مړ او د غټ سړي سره ګرځي او خرچې مرچې پې کوي ما چې تپوس کړی دی چې ته ولې ګرځي او خو راته پته ده چې داسې حساب دی داسې پلاران مې هم لیدلي چې ځان په خپلو بچو باندې ناغرضه کوي په ما باندې به حالات سیټ شي الله اکبر کبیره مړه زما نظام څومره درهم برهم دی څومره رشوتونه څومره دروغ څومره ظلمونه زه یو پر اړه باندې ولاړ یم او ټماټر خرڅوم او زما چې څومره وس کېږي زه زیاتی کوم دا بره خو لا پرېږده په ما باندې به حالات صحیح شي او زه به د حکمرانانو په تمه یم چې بس حکمران به راځي زمونږ عملونه زمونږ حکمرانان دي نبی علیه السلام چې تلو د معراج په سفر څه څیزونه بره او سلان دي راتلل جبریل دا څه دي دا ستا د امت اعمال دي څنګه چې بره ځي هغه شانه فیصلې راځي نو بس الله دې موږ ماف کړي جناب هر ځای کې څومره علما حضرات دي ټولو ته خواست دی چې استسقا منځونه وکړي الله ته توجه شي استغفار وایې په یو بل مه وراړوه چې دا د هغه ګناه ده او دا زما ګناه ده زما ګناه ده زه د ټولو نه زیات ګناهګار جناب اجتماعي استغفار
اجتماعي استغفار چې الله جل شانه دا حالات سي یو کنا زه د خپل ګناونو دلدل کوم په ما به حالات سي چې الله دا ګوره بیا ډیره ګران خبره ده الله دې موږ ټول معاف کړي